په دې قرآن کې یو قصه ده دغې ته د یوسف علیه السلام قصه یوسف علیه السلام د پلار نه ورکو 40 کاله او پلار یو حضرت یعقوب علیه السلام 40 کاله په دې یوسف پسې جړېدلی حتی کې دا د سترګو ګاټي دا اوبه شو د اوښو په شکل کې راوپیدا علما لیکي چې یعقوب علیه السلام خو ډېر لوی پیغمبر و دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولی و دې کې راز دا و چې دې یعقوب علیه السلام ته یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب وږی ما وږی هغه ورته ویل کښېنه روټۍ تیارېږي یعقوب علیه السلام په څه بل کار کې مشغول شه دا سړی ته هیر چې هیر شو هغه همداسې وږی لاړو چې وږی لاړو نو الله ورته ووایي یعقوب علیه السلام ته چې یعقوبه که دې سړي ستا دا روټۍ خوړلی وی نو ستا په دې روټۍ به د 40 ورځې عبادت کړی وی ده ته بیا 40 ورځې د روټۍ ضرورت نه و خو ته د ده نه غافل شوې د دې په بدل کې به د 40 کاله جړوم نو د یو اوږي نه د یعقوب علیه السلام غفلت 40 کاله وجړولو او ګاټي ولا اوبه کړه او د اوښو په شکل کې راتوی کړه های برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضروریاتو نه غافل یو زما عزیزان جماعت الله توفیق ورکا حجی صاحب تا جماعت جوڑ خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا جماعت خو جوړ شو خو زاړه زنګیان ځان نه جوړ نه د دې علاقې خلق دا جماعت په منځونو آباد کړي په تلاوتونو آباد کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک و غالبا په دې ائمه کې یو امامو الله په خوب کې ولید ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي الله ورته فرمایل چې زه په دې ډېر خوشالېږم چې زما بنده د قرآن تلاوت کوي عزیزانو چې لږ اوزګار وخت درته ملاویږي قرآن وایي تلاوت کوي عبدالله ابن مبارک حج نه را روانو یو بوډی ښځه یې په لاره ولیده بوډی غوندې چې ولیده نو هغه سلام یې پې واچوه بوډۍ ناسته ده ببره غوندې شړی په ځان اچولی دی ورته وایي السلام علیک ورحمت الله السلام علیک ورحمت الله بوډۍ د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم د سلام جواب د قرآن یو آیات وی او عبدالله ابن مبارک ته وایي عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې چېرته نه رالې نو دا بوډۍ ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دې بوډۍ نه لار غلطه شوې ده دې بیابان کې ناسته ده لار دې غلطه ورته وایي ځي کوم طرف ته بوډۍ بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات کوي ورته وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دا بوډۍ د حج نه اوسګاره شوې ده اوس بیت المقدس ته ځي نو ما ورته وایي چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریانه ناست دی بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې ثلاث لیال سویہ 3 شپې مې عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې ستا 3 شپې دلته وشوې نو ته خورې څه نو بوډۍ ورته وایي چې هو یطعمني ویسقین
والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای او بم راکړي او روټۍ راکړي کولای شي خدای کنه مونږ اوس روټۍ پسې منډې وو چې ته د خدای شې نو روټۍ به تا پسې منډې وو تا چې ته د خدای تا د بنده در پرېښو روټۍ به تا پسې تا د بنده سره پرېښو روټۍ به تا پسې قطر ته چې زه تللی یم زما ملګرو ما ته وایي چې دا سفیر سره ملاوي ما ورته وایي چې ما څه کار دی چې زه سفیرانو سره ملاوي زه مېلمه یم ما که د سفیر شوقي دلته دی راشي که نه ما څه کار دی چې زه به سفیرانو پسې ګرځم وایي چې نه ښه خبره ده ما دا ډېره ښه خبره ده نه سفیر ته دا خبره ورسېده چې مولانا صاحب داسې وایي ما ښه سړی وه په خپله راغی ما ته یاره تا داسې ولې ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وویل چې ته زما دربار ته کله کله راځه نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جان دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی اورنګزیبا په خدای مې دې قسم وي زه د یار تصویر پترخ کې او د میو جام پلاس کې ګرځوم نو زه اورنګزیب بادشاه د زمانې خپل غلام ګڼما نو ما ورته ویل سفیر صاحب خبره دا ده چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه وغواړم خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نه او چې زستا ځای ته ځکه زه غریب مولا یم غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري دام واورئ مالدار خو به یایي یا دا اوس ښار نه چې بار کوم خلک راوځي دا مالدار دي دا واورئ که یو غریب سره نیکي کول غواړئ نو غریب ځان ته مه راغواړه کور ته یې مه راغواړه جواب ورپسې مه کوه د شپې ګوزی ووهه ګوزی او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوه پیسې وي که اوړه وي که غوړي وي که چای وي که چیني وي داسې پنډوکې وله ورکړه ته څوک یې ته څوک یې وایي زه هېڅوک نه یم د خدای بنده وم او تعالی مې دا شی راوړی چې دې ونه پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه خدای باور وکړئ چې ته د خدای په نوم ورکړه وکړې او په دې ښي لاس یې ورکړې او دې ګز ته هم پته ونه لګي دغسې به چا ته پته نه وي لګېدلې او د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځه وباسئ او جنت ته نن د دنیا سرمایهدار خو خلق ځان ته راغلی اعلان وکړي چې فلانی زکات ورکوي نو چې زکات پسې ورشي نو 3 به سوکه درکړي او 10 به روپۍ درکړي یو 3 سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکړي په دې لوړ کې یو ډېر لوی مالدار دی د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شانو په هغه ورځ زه هلته پېښ شوم چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو بیا 3 سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړي یو سړي ورسره څه چېړو کې ویل ویلي صحیح ویې تړئ نو زه ورنږدې شوم ما ورته ویل حاجي صاحب ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیښ به په هغو شي چې به تړل نوم به وهل کا د دې 10 روپو په عوض کې چې تا پې سړی وتړلی نو دا خو به د یو ساعت تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کېږي ته بدبخته ته کمبخته دا ورکړه دې ته وایي شکر وباسه شکریه ادا کا د هغه چا چې ته له څه یو څه هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت دی دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خوله کې نوری اچول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریب هېڅ احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علی ته ورځې بی بی فاطمې وویل تبه مې شوې ده خولې خوند مې خراب دی او انار پکار
بازار تلاړو یو انار یې اغستی دی را روان دی لار کې یو ملنګ پروت حضرت علي ته وی د انار مال راکړه وی واله وی نه داسې نه هله دلته کښېنه انار مات کا دانې تې وباسه زما خوله کې راچوه زه ناجوړه یم لاسونه نشم خوځولی چې زه انار وخورم بیا مې خوله پاکه کړه او بیا لاړ شه که دومره کولی شي ډېره خلک دي زه خپل انار دې وړه ځه هغه هم داسې کولی شي حضرت علي کرم الله تعالی وجهه کېناستو انار یې سپین کو د غریب په خوله کې اچي پاکستان مالدار به داسې وکړي تو به کې مولانا صاحب وایي ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړي له ورکوې خبر مونږ دا غټ سنډا چې مړي مونږ مخې سره یې جنت حالانکې د دې جنت سره څه کار د جنتیان 170 کالو یو بوډا دی اوس هم ژوندی دی 170 اوس هم ژوندی هغه سره یو علم دی کشف قبور ورته قبر کې د مړي حال معلومول چې د ده څه حال دا علم یا مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه سره یا دې سړي ما د شپې په 10 بجې ورته وی ما ته د قبر یو کشف وکړه چې زم یو مړی ورته راځه ما ته وی راځه چې پاسېدو کې شو ما ته وی چې مړی درته ښیم خو دې اډیرو کې داسې مړي نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې پرې کېږي لګیا دي او څوک د پیکوړې غوندې په قبر کې تلیږي لګیا دی په کړهي کې نو که دې ولیده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي شپې 10 بجې وې د کوټې نه مې بار منډه کړه مالجي ما ته مخه وی راځه ښیم درته ما نه وتښتې زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابو ته چې کاش که د دې یای نه وی چې بیا به تاسو مړي نه ښخوئ نو ما به د دې قبرونو حال درته لږ ښودلی وی چې لاندې دوی سره څه کېږي ته خو خاورې پې واچوه خبره خلاصه شي بس مړ شو لاړو نه مړ چېرته دی ته خو بیړه غرقه اوس شوه اوس غرق شو په مرګ غرق نه و نه په ژوند نه دا مړ چې شو غرق داسې پولیس ونی و چې خلاصوي به یې څوک داسې عدالت له لاړو چې ضمانت به یې څوک کوي عزیزانو سوچ کوئ مونږ غرق یو دا دنیا یو عارضي غوندې ځای عارضي څوک 20 کاله څوک 30 کاله څوک 40 کاله څوک 50 کاله بیا روان دي خپل کور حضرت علي کېناستو او انار سپینې ته غریب سړي ته خوله کې اچوه خدای والا په خپلې لمنې پاک او لا کور ته چې لاړو بي بي فاطمه ورته انار دې راوړو وی بی بی انار خو مې راوړو خو لاره کې داسې چلو بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم کوم انار را روان و ستا د غریب خېټه کې پرېږدم حضرت علي خاوند ته وګوره او بیا ښځې بي بي فاطمې ته ته خو خپلې ښځې ته وایه که نه چې ښځې تا له مې یو شی را روان کړی لار کې یو غریبه ښځه وه هغې له مې ورکړو زمونږ ښځې به څه وایي وایي بس که ته مونږ ته معلوم یې ستا کور ته چې راغلې ما ښه ورځ نه ده کتلې استاد وایي داسې که اوس بی بی فاطمه غوندې ښځه به کوم ځای پیدا کړې او حضرت علي غوندې خاوند به کوم ځای دروازه وټکېده یو سړی راغی 9 انار یې په لاس کې نیولي دي او حضرت علي ته وایي چې دا خپل امانت وه حضرت علي ورته ویل څه دي دا ستا 9 انار دي حضرت علي ورته ویل دا زما نه دي وایي چې ولې وایي بس زما نه دي 9 انار یو هغه ورته ویل په خدای قسم دا ستا دي دا 9 انار حضرت علي ورته ویل په خدای مې دې قسم وي که دا 9 انار زما دي زما نه دي وی وجه خو وایه د خدای بنده وی زما خدای ویلی دي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې یوه نیکي وکړه نو زه به د یو په بدل کې 10 ورکوم نو ما یو انار خدای له ورکړی زما 10 کېږي او تا راوړي 9 دي که 10 وي خو زما دي که 9 وي نو زما نه دي زما خدای دروغجن نه دی لستوڼي کې یو انار پټ کړی راوی وستو وی علي په قرآن باندې به تا نه لوی عمل کولو والا بل څوک پیدا شي عرض مې دا و چې بوډۍ عبدالله ابن مبارک ته وایي چې هو یطعمني ویسقین په دې ځنګل کې والله مالا اوبه م راکوي او ماله روټۍ دې پورې یو خبره ورکړه هارون الرشید په ښکار تللی چې ښکار یې وکړو خوړو یې څه وخت کې یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې نه روټۍ وتښتوله
چې روټه وتښتول هارون رشید پاس سور شو بعد وزیران ورته صاحب وایي وې دا کارغه وجنه د بادشاه د مخې نه کارغه څنګه روټه وتښتوله پرېږدم نه هارون رشید مخکې وزیران ورپسې کارغه مخکې دوی ورپسې ها کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېدو دوی ورپسې څه ګوري چې د غره نه هغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پرې داسې په پټکي او په څادر تړلی پروت دی دې کارغه هغه روټۍ یوړه او دې سړي له یې په خوله کې ورکړه اوس هارون رشید د لرې نه دا نقشه ګوري چې په خوله کې یې ورکړه چې دوی ورنږدې شو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه څوک یې وایي صاحب سوداګر وم دلته مې په دې لاره تېرېدم غلو شو کوله غلو شو په دې خپل څادر او پټکي راته خپې او لاسونه وتړل مال یې رانه ټول واغسته او هغې لاړه څومره موده وشوې 3 میاشتې وایي د روټۍ د اوبو څه چل کې وایي په خدای قسم چې کله نه هغوی تړلی م او رانه تلي دي دا کارغه ټایم په ټایم اوبه م راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي په خوله کې راکوي مولانا علوم وایي السبب ہے بگذر و تقوی طلب السبب ہے بگذر و تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وہی ہیلے جوڑول پریدا ہیلے جوڑول پریدا تقوی کا خدا سره جوړاو کا چې خدای سره دې جوړاو کا خبر بم نه روټای به تا پسې منډې وي په ځنګلو کې به پروت حیوانات به روړي او تاله به خوله کې درکوي خدای سره جوړاو خدای سره دې جوړاو کا دنیا به ستا تابع وي هر شی به تا پسې منډې په خدای باور زه یو ډېر ګناهګار ډېر روسیا ډېر شمسا صرف دا چې ما چرې د اهل دنیا په مخ کې خپل ضمیر خرڅ کړی نه د اهل دنیا په مخ کې مې خپل سر ټیټ کړی نه نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي دي سهار مې ویلي او ماښام مې کړي دي سهار مې ویلي ماښام مې کړي چې څه مې پړه کې راکړي او دې خدای ته مې ویلي نو ده کړي دي او د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز بل څوک دی د خدای نه لوی معین او لوی مددگار بل څوک دی ته د خدای شي خدای بستا شي دا ټول کائنات بستا شي او دا هم درته وایم چې په خپلې زندګۍ کې مې والله العظیم چې په دې سره جګړه ولاړې ټیټه خبره ورته نه ده ټیټه خبره مې ده ځکه چې زما دا ایمان دی چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې دی زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی زما هر څه د خدای په لاس کې دي انسان هیڅ نشي کولی ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای زما مرګري ټوله خدای مې برخلافي هیڅوک څه نشي یو خدای مې برخلاف شي او ټوله خدای مې مرګري وي څوک مې رسیرولی نشي څوک مې خلاصولی نشي څوک مې بچ کولی نشي تاسو وګورئ په دې پاکستان کې داسې خلک نشته چې د الله د وجود قایل نه دي روس مزاج او روس مذهب خلق دی خدای نشته نو ما وی سپر پاور په دې دنیا کې روس دی د هغې صدر او برزینیف دا برزینیف چې هغه ورځ مردار شه او تاسو په ټي وي باندې لیده چې خخولو یې ځمکې ته خښ ور وغورځولو دا چا راونیوه دنیا کې په اول نمبر طاقت روس دی او د اول نمبر طاقت صدر برزینیف نو بل کوم طاقت چې برزینیف یې راونیوه مردار یې کړو ځمکې نه یې دا چا راونیوه خولې بیا چینګې شي دلته ښار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته دا غټ غټ سنډاګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس دی نن سبا غټ هغې ته وایي چې نه ښځې نه خبري نه لور نه خبري نه زوی نه خبري نه ځان نه خبري او بنګلې وي او موټرې وي او دولت وي او کر فري د دوی خبرو ته اعلی سطح که دوی غول خوري هغې ته اعلی سطح مجلس وي مونږ که شات خورو مونږ غول غریب سړي خولې نه چې شات بیږي خلک خدای دې غول دې خولې نه بیږي
او د معتبر خلینه که غول بیږي نو موږ لمن راغلی خان خلینه رشاد کوي موږ د دې وکړو چاپلوسیګر دا به بیٹه کې یاد لري وختي چې ما وی چې زموږ مثال د ګډوډي هر چا چې راته واخه داسې کوي چې به اواز کوي واورئ ما شي خپل ځای کې محنت کوئ مزدوري کوئ ځان نه خولې وباسئ او د اهل دنیا او په چوکاټ سر مګئ اهل دنیا او ته چاپلوسي مکوئ اهل دنیا او ته پیچ مکوئ بئس الفقیر علی باب نبی د لوږې مړ شه په خپل ځای کې د اهل دنیا غوږ کېږده یو بزرګ روټۍ به وله تیاره راتله یو 4 ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وګیا هغه یو 4 روټۍ ورکړه خو چې روټۍ ورکړې دا یهودي سپی ورپسې شو غپلې د یو روټۍ ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور بیا یې غپل بله یې ور واچوله چې 4مه یې ماسپي وخوړه بیا یې غپل بزرګ ورته خدای دې بې خو باسه خو مالک دې 4 روټۍ را کړې او 4 واړه مې در واچولې نو اوس ولې غاپې خو ځکه نه سپي ورته خدای ستا بې خو باسه چې مالک دله روټۍ را لېږله نو د هغې عبادت دې کولو او چې یو 4 ورځې امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال دا یهودي خو د خدای دشمن دی زه د یهودي سپی یم چې 10 ورځې نه هایم د ده د در نه د بل چا در ته نه ځم او تا 4 ورځې روټۍ د امتحان دپاره بندېدو نه بعد رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال عزیزه نن نهاره تېره والله زه درته وایم زه در آدم خیل قوم سره تعلق لرم زما نیکه دومره مالدارو چې په دره کې د چا چیلی نه وه زمونږ به میښې ولاړې دا دره کې چې نن کروڑپتیان دي دا به زما د نیکه شوبلو پسې راتله او روټۍ به ورته شوبلو چې څه وخت کې قبایلي انقلاب را باندې راغی یا زمونږ غوندې ښه څوک نه او یا بیا زمونږ غوندې خوار څوک زه ملاتوب ته د بدې ورځې تلیم چې زما پلار سره زما پرایمري سکول ویلو کې 3 انې نه وې چې ما له یې په کتاب اخیستی ما د جمې شپه د اسپې په زل کې تېره کړې ده چې مونږ کره پړستن نه ما سبقونه چې ویلي دي سوړ سوکړک نه به مې د پیاز پاڼه تاوله او به مخړو سبق کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کته یا د سړکونو سټریټ لایټ چې دی د دې په رڼا به مې کته زمونږ د جومات امام چې و هغه به بجلي بلولو ته نه پرېښوی به خرڅ ډېر دی نو د شپې سړک باندې به ولاړو کتاب اوس خو مولیان راج ته هم کتاب نه ګوري ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي یا لم راغې دغه زیړې ښورواګانې چې وخوري د هغه پلار بیا کتاب کتې کتاب خو اوږې خېټه کتې یا لم راغې اوږه خېټه باندې هر څه کېږي نو مونږ د سبق دنیا داسې وه د سبق الحمدلله په هغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ زه به چا په جنازه کې سقاط اغستو کې نه یم لیدلی چا په جنازه کې پیسو اغستو کې نه یم لیدلی چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو اغستو نه یم لیدلی اوږې مې تېره کړې ده خو کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو ماں بچپن طالب گیری بیا 14 کاله په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ میاشت 14 کاله طالبانو ته سبق 9 غنټې درس به ما کول 15 روپۍ میاشت دا واوره د دې مالګو منډۍ یو ډېر لوی اړتي هغه راغی مدرسې ته زکات یې راوړو چې زکات یې راوړو نو دا طالبان او استادان یې ټول را جمع کړل طالبانو له 2 روپۍ ورکړې استادانو له 15 ورکړې زما نمبر چې راغی زم د مدرسې مدرس وم 15 ماله مونی و مال زنال ویل والا ملنا ده لسې کړې هغه دا خیال وکړو چې دا جوړ لږي دي ما نه علم 6 کړې ما نه علم 13 کړې ما نه علم 50 کړې مال نه علم 100 کړې ویل والله چې اوس به لیکني اذان وامو یا تاو سل مې واغسته چې وامه غسته هغه سید خلاړ دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې
چې دا تاسو چلو ما وی دا مې څه چلو کو ما کېنه چې استاد ته تقریر چې کېناسته مالدا مې درته ښودل چې دولت یو سپی شی دی چې څومره لټې ورکوې نو در پسې بغا کي څومره چې لټې ورکوې در پسې بغا کي 15 مې لته ورکړه 10 شوې 10 مې ورکړه 10 شوې 10 مې ورکړه 10 شوې 10 مې ورکړه 50 شوې 50 مې ورکړه 100 شوې کدی 100 مې لته ورکړې وې 200 کې دي دا مې درته دا خو چې ډېر زر داسې لاس کوه ما لږ لاس داسې راښکلی بیا په 1 روپۍ دوه داسې زر د جنت ټکټ هم سړي له مه ورکړه یو سړی مړ دی اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت هلکه چې ته واړه جنت ته په 15 روپۍ دله ورکړې دا نور خلک به چېرته ځي او دا ته واړه جنت ته چې دی ټیکهدار دا ستا په تصرف کې وي چې تا ته واړه دله ورکړې وکې دی د دعا چل زده کړئ دعا کرو ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت سے یا دوزخ سے خبر بکیر خدای د رضا جنت اور دوزخ خبری نشتا دعا بنا کے چھے پروردگار استا رضا میں نصیب کا اے خدای ته راضی شه نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اتوماتیکلی ستا دې خبره پوهېږې ارس خبره دعا به کې د خدای د رضا چې ته راضي شه ستا رضا ما ته نصیب کا څنګه کې دې وکړه نو د ابراهیم علیه السلام کا کعبه حکم وشو چې کعبه جوړه کعبه یې جوړه هغه کار چې کوم د کوازې کار به کولو د کعبې په خوا کې اوس یې بربنډ کړی دی د اپریل کې زه عمرې ته چې تللی وم شوق مې و ډېرې زمانې نه خدای راته وښوده دا کاڼې د ابراهیم علیه السلام د خپو قدمونه پې اوس هم دي دی به د کوازې کار کولو کعبه تیاره شوه جوړه خدای ته یې چې پروردګاره ستا د حکم تعمیل خو مې وکړه ربنا تقبل منا خدای دا مونږ چې کوم محنت او سعی وکړه دا اوس قبول کا انک انت السمیع العلیم تا اورېدونکی او ته کوئ څه دې وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کا لوی شی چې دی دا دی چې الله یې قبول کړي کار دې وکړو خدای وایي نه یې قبلوم ستاسو زور دی ورته نه قبول یې کړو او ای الله ستا رضا راته نصیب جنتون او حور او غلمانان او پلانې دا کیسې مه کوه صحابي و خدای په جنت کې ښي طرف ته سپینه ماڼۍ دا ماله را رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله خدای بنده ته هم ووایه دا وایه چې خدای ستا رضا مې نصیب کړو دی جنت ته خالي مې نه نه باسه چې دننه لارې هر څه بیا ستا دي خبره په ننوتو کې ده تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې دعا کوئ خدای ستا رضا مې نصیب کړو ته راضي شه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه دا هر وخت وایي اے الله ستا په ربوبیت راضي ستا په دین اسلام باندې راضي خدای ته رانه راضي شه دا چل زده کړئ زما دیدان عبدالله ابن مبارک هغه ښځې ته وایي زه کوم طرف ته ورته سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې ته مسجد اقصی ته ځې نو ما سره اوښ شته که دې وایي چې پسوره کړه ویل ډېره ښه اوښې چې کېنولو دا بوډۍ پسورېده نو عبدالله ابن مبارک ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبدالله ابن مبارک ته شا کا او سترګې پټې کا زه یو پردهداره ښځه یم په اوښ باندې سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي زما ستر به مات شي او ته به ګناهګار شې بوډۍ ښځه عبدالله ابن مبارک غوندې بزرګ ته وایي ته شا کا زه په اوښ سورېږم چې زما ستر مات نه شي راشه په دې خپل ملک د ځوانانو حال
د جنکو حال، د ښځو حال، د دوی د چادرو حال وګوره، د دوی صدر کې د شاپینګ حال وګوره، د سینما حال وګوره. په یو بجا وګوره سینما مخکې چې ښځې دې ډېرې روزي که سړي دې ډېر. جشن خیبر ولګي وګوره چې ښځې دې ډېرې روزي که سړي دې ډېر. دا هم ښځې د دې ښځو مړونه چې کیني او دې ښځو سره څوک په سړک چیړو کي وایي ته وګوره یار داسې کمینه وخت راغی چې شریفه ښځه دې په لاره نشي تېرېدی. داسې وایي که یعنې دا په لارو چې تېرېږي دا شریفې ښځې دي. وایي داسې کمینه وخت راغی چې شریفه ښځه دې په لاره دا شریف اوس څه کوي چا ته جارې ما هېڅ ترقي په خپل ملک کې نه ده لیدلې سوا د ښځو د طرفه. ښځې دومره لرې راوړې چې دا خو به یو شرعي نظام په دې ملک راولي چې لس پې راولي دا ښځې به بیا راواپس کړي. هر حکومت چې راغلی دی د خدای په عظیم قهر اخته دی. د ښځو حقوق لا تر اوسه نه دي یعنې چې دا د دوی کوم حق دی چې تر اوسه پورې نه پوره کړي. تهذیب ورک شه د مسلمان قوم. د ټي وي پرده چې ده دا زمونږ تهذیب دی. د هغې په پرده دې یو ډم سر وکتو د پاکستان هلکانو سبا له وګوره ټول هلکانو هغسې سرونه جوړ کړي. د هغه اکټر یا د ډم یا د ګویا چې څنګه سري هغسې سرونه دوی جوړ کړي. د دې هلکانو رسمو نه سټونو ته وګورئ ته به وایي چرګ نه چالاکۍ ویستې ده. دا دوی د ټي وي په پرده باندې دا کتلي دي دا ټول ګونډیان چرګان دي. اوس یو بل لباس دی چې دا کمیس دې ځای کې تنګ او لاندې نار دا د ټي وي په پرده د یو ډم جامې کتلي دي. تنګې پنسې دې ځای کې تنګ لاندې نار دا هغه ډم وګوره ټول هلکانو داسې جامې جوړې کړي. دا د ډمانو لباس. د ښځو په دغه پرده د ښځو لباس لو لوګت کمیس او تنګې پنسې ټولو ښځو ته وګوره دی د هغې په پرده چې د کومې ډمې کوم قسم سر وګوري وشي په صدر کې د ښځو د نایانو دوکانونه چې دي ستا د پېښور او د صدر ښځې ورځي په 120 130 150 روپۍ د یوې ښځې سره دي. یو نکاح له تلی وم نو هلکه راشئ که نه دا نکاح زه ورته یو بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړی غرقه شوې صدر له سر جوړولو له تلې ده. دا څوک دي خو زه ورته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې ښې دي خوار یو خوار یو که لږ غوړ شو ته بیا مونږ هم ګوره د بدې ورځې ښې وی گربه مسکین اگر پرداشت ہے تخم گنجش از هوا برداشت. دی غریبی پیشوله دی که وزر یو لګولې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه. عزیزان بوډۍ ښځه ده او عبدالله بن مبارک ته د قرآن آیات وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبدالله بن مبارک ته شاک او سترګې پټې کا زه یو پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي او ته چېرته ګناهګار نشي. عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې دا چې په اوښ سورېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته زه ولر عالم چې و بوډۍ تا خو ډېر تکلیف درته وش ما ته وایي ما صاب من مصیبت الا باذن الله. چاته یو مصیبت نه رسي مګر د الله په حکم. عبدالله ابن مبارک مانا بس بدعملی شوی وي نو ځکه خدای ماله پې سزا راک. عبدالله ابن مبارک وایي ما بیا اوښ راونیوه مې کېنولو دا مې پې سوره کړه د اوښ پړی مې نیولی دی دا په اوښ سوره ده او زه ورسره روان. غریبه ده منزل مقصود ته یې رسوي منزل مقصود ته یې رسوي. ته خو د نیر سره ودرېږه او تپوس وکړه که د فلاني کور دلته دی خبر نه هلکه فلاني دکان خبر نه لږ په نه خبر کړه مخکې که شه داسې یې اوس عبدالله ابن مبارک به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو چې بوډۍ نه لار غلطه شوې ده او په اوښ یې سوره کړه اوس بیت المقدس ته یې رسوي. ته کوه مونځونه که نه کاکا شیخ صاحب دلته فلانی سړی شي نه یم خبر اللهم صل شیخ صاحب نه یم خبر اللهم صل خدای دې کونه ورانه که په دغه درود شریف بیړه دې لرکړه چې ستا اخلاق دا دي چې یو سړي نه لار ورکه ده سړی دې ورک دی او ته اللهم صل علیه
کور دی وران شه دغه واقع اللهم صل کې ثواب تمره نشته دی واقع ثواب دی کې چې دا سړی د لاس ونی سا چې دا څه پسې ګرځي دا ور سره ولټاو دې خبره پرې مونږ خو بیره کړه خپه نشي وای نوم دا ستاو د بلخ لمزان توایما نوم دا ستاو د بلخ لمزان توایم خپه نشي کمی نوم واغستوستا مونږ جماعت کې ناس ته ما د وظیفو ټک ټوکرای پرته دا یو سړی راغی چې مولا صاحب وګین مولا صاحب وګین وګین ما ټوکرای ټک او چني اولې پکانی هغه منډه کې زم خسړای ما تاسو هم خسړی درو چری وای خسړی ته دې ته نه خسړی ته دې ته خسړی ته دې ته وای چې بلا روانه د غوړو ټوکرای در باندې سوغواړي او ورمنډه کې خپې سب کې چې خیر دې کزه ګنده شم هوتا په ماتینده کوالو ستاخ پچرته نه خوښي خسړی ته دې لا موږ ګرځو عبد الله بن مبارک سا اشعار وای دا بډای ورته د پاسه وای فقرؤ ما تيسر من القرآن عبد الله بن مبارک اشیرنا موایا قرآن ولا اشعار موایا قرآن وای وای ما په قرآن لوستو شو بیا مې ته تاسو کو چې بډای ستا خاون شتا راته یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء چپ روانو ستا پوسو نړیر مګ یو سات تیر شو بیا مې دې تاسو کو چې بډای ځامن نشتا ورته وي واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى خذ الكتاب بقوه عبد الله بن مبارک وایي زه پوه شم چې دې بډای دادري ځامن زیاته سبم سر په ګومره سي ځامن روټه راو ما دې بډای ته وړاندې بډای راته وایي چې زه نه خورم ما ورته چې وخوره دا خو څه خوړلي نه دي وی راته وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل الله وی روزه تر ماښامه پورې تمامه وا نو زما روزه د ماښام راغلی نه دی د روټۍ نه وی ما ورته وی چې دا خو د روژې میاشت نه ده وی بوډا راته وی من تطوع خیرا فهو خیر الله روژې میاشت نه ده خو الله وی که چا نفلي روژې ونیوي نو ثواب دی پکې ما نفلي روژه نیولې ده زامنو نه تپوس شو چې دا ستاسو مور هره خبره چې زه تپوس کوم د قرآن آیات و یو جواب راکوي زامنو ورته وویل 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې 40 کاله څوک چې څه تپوس دې وکړي د قرآن آیات و یو هغې هغه جواب عزیزان داسې رابطه او تعلق قرآن سره پیدا کولو نه بعد دنیا به ښه کېږي او آخرت به